بار بار ملګری دا خبره کوي چې مطلب ته په يهود په انګريز په فرنګي په سامراج او په مغرب په ثقافت په تهذیب په کلچر په دا ډیره ژغورو په دا کې اصل کې بنیادی بګاړې د شعر واستلای دی بګاړ دغه شعر واستلای دی ځکه سړی په دې باندې نظر هډیر لري او په دې لپوشي هډیر کول غوړي ورنه دین خډیر لوی شوبې دي او د دین خډیر لوی پهلو دي خډیر جوته موضوعات دي یوانه پرېږ دي خطر مقدور چې څومره واسطي او په جدید دور کې په دې باندې فرهان ډیر ډیبیټ په چار دی تذکرہ په چار دو مذاکره په چار دو معلومات په چار دي او مطلب په دې ریسرچ په چار دی په دې تحقیق په چار دی او داسې لکه میش چې لګی میش څومره مهنت کوي د دین د پرچار د پورا دین د پلوول د پورا د دین د ابلاغ د پورا داسې یهود لګیا دي داسې مغرب لګیا دی داسې نصارا بهر کیف لا دین قوتینا هغه خپل سوچ فکر امت مسلماته په انتقال باندې لګیا دي بلکې تریوا دا پورا پکې کامیاب دي هغه ډېر وجوهات دي او یو وجه یې غټه دا چې اسباب ډېر دي درسره هغه سره اسباب ډېر دي مسلمان بیا فاینانشلی اسباب په دنیا کې کمزوري دي مولانا عبدالرشید صاحب یو خبره کوله چې یهود یو فورم جوړ شوی دی هغه وا ګروپ لابي وا کمیټي جوړا دو هغه په دې نومدو چې د يهودیت ته دنیا کې مسلمانانو ته څنګه منتقل کو نو هغه خپل ډېر ملکی په هغه کې نمائندګون دي سالانه داسې اجتماعي کیږي لکه د میشه مطلب پراوین شه د پاکستان پراوین شه تبلیغونه اجتماعي هغه بیا په دې باندې ریویو کوي نظر کوي چې میش د مسلمانانو ته بدینی څنګه ورپورې کی نو په دې صورت چې د خپل په سالانه اجتماع میټینګ شه په 21 نکات باندې اتفاق وکړ چې د مسلمانانو میش په دا 21 شاینا تبا کوي او د دې او د دین نه انحراف کوي یا ذهني سوچ فکر او متاثر وي نو په دې کې بیا هر کول هغه جایزه او خلی هغه کارګزاري وي په غیر وی هغه نظر ثاني وي چې میجا په تجربه کې د میجا په دغه فارمولیک شي میجا په دغه چې کیما میجا د پورا کیمه فرمولی شي پاک شي کیمه وړه کرامه دو کیمه و باندې ډیر اچار شوی دو نو دې په یو خبره باندې ټول متفق دي ادا چې دا امت مسلماته چونکه پداک شه امت مسلمه دا تخمینات کړی دو چې دا نر دي دامره شذي دي دامره ځوانون دي دامره بوډاګون دي پدیک شه تقریبا 55 سے لے کر 65 تک 65% دا ینگ طبقه دو پداک شه بیا تقریبا اکثر فیمیل دی میل نشکم دی نو وی چې میډیا کسي ټوله دنیا په ینگ طبقه بډاګونی درانه کسي په بډاګونی ازله ما خوره ینگ طبقه دی پورا دیغ دی میډیا سوشل میډیا لانچ کړه او دې ایزی کول دی پورا دیغ دی ډیر لوی لاس ډیر لوی تعاون نقصان او کا 20% په پیکج ولاګه پیرای و او تا فلمینا په کسا لکه ډیری ارزون کوم نو اوی چې د خپل په دا متفق دي چې میجا سره د مسلمانو د اخلاقی تهذیبی معاشرتی ثقافتی او طبقول د پورا تر سوشل میډیا نه بهترین بل اپشن نشته دی او د په دا متفق دي چې میز د دغه حربي په استعمال کې 100% متفق هي او باقاعده چې چالنج کړی دو د تجویز چا پیش کړی دی هغه ته په لاکاوي په ډالر انعامات خبر کړی دي چې مسلمانانو طبقه ولې پورا دوی و ډیره بهترینه نقطار وشوله او بهترینه سوچ ته مشتر پورې کا مشتر د شریکا هغه کار آمد ثابت شو داسې یهود لګیا دي ځکه زه بار بار تذکره کوم چې مغرب دا یهود دی فرنګی دی انګریز دی کلچر دی تهذیب دی ثقافت دی هنر دی فیشن دی لباس دی
په دې شی باندې تحقیق اول پچر چې کله دا شی میش نه لوړ شي میش دا شی نرخ چې کیم د مسلمانو تهذیب کلچر دی خپل کې بیا مشکلات ډیر کم دي بیا مشکلات نشته دی اصل شه دا شی دومره هوی دی چې میش نه یې اسلامي حقات خروفه کړی دی اسلامي سوچ نه متاثر کړی دی آیډي ویسټ کړی دی بيخي هم بربود کړی دی نو میش خپل مقصد ته پر رسول کې دا شی میش رکاوټ ځکه زبار بار دا ویل ایجوکیټډ طبقه سره یا مطلب په سکولي نقشې یا په دفاتر کې یا د ملګری سره په دې باندې زده کړه مذاکره کا او ځکه زب دا خبره ډیره زیره باس وروره او ډیره زیره باس وروره او الحمدلله علماء لاګیا دي میجو مشرون دي میج دغه چونیونی ډیر لوی مهنت کوي او ډیر کوښښونه کوي او په دا شی باندې ډیر لوی ریسرچ هاده او د شی امت دې هاتره سوالای دی چې نن خلک ارتداد ته الحاد ته راوندي مرتدولی ته راوندي غیر شعوري توري بقاعده مسلمانان اورو خلک دته پته نه لګي زه خپل تلاوه چې دا ویس په افغانستان شي ویس چې په افغانستان شي دا 20-22 سال انګريز سراچا فاروق شوک نوستا ویلوړه کړی و اغای نیچرلی دار خراب کړی وي ادم را برباد کړی وي چې مو نوستا ور سره وشولا چا سره زم نوستو مو ور سره ولما وزا نو واتا مو په تذکرہ په خبره کې سورۃ الکوثر وایو او چې نه دا ته په سلا یې سورۃ الکوثر دا یو قران دا یو ټیک شو لا قران چې خدای اړه آیاتونه نشه دادنه کوم دا غاس نعوذ بالله یعنی مطلب اکثری دا څه خبره وکړلې